بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم. محترم ناظرین او اوریدونکو، الله جل مجده دې مونږ ټول د رمضان المبارک په خوشبختو خلکو کې حساب کی چې کوم خلکو متعلق د مغفرت فیصله پکې کیږي. محترمو، د رمضان المبارک رستۍ ورځې شپې دي. ان قریب چې د رمضان په خوشحالۍ کې چې کم اختر مناوه مونږه چې هغې ته ورکوټی اختر مونږه وایو، عید الفطر هغه را روان دی، را رسېدونکی دی. دا عید الفطر نه مخکې د اختر د مونځ نه مخکې نبی علیہ السلام په مونږه باندې یو صدقه، یو خیرات، یو زکات لازم کړی دی چې هغه مونږ ورکو. علماء کرام دا صدقۃ الفطر متعلق د دې آیت نه استنباط کوي چې قد افلح من تزکا، کامیاب شو هغه کس چې چا پاکي حاصله کړه. حضرت کثیر ابن عبدالله د خپل والد نه روایت کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چا د دې آیت متعلق تپوس وکړو چې دې آیت څه مطلب دی، نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل نزلت فی زکات الفطر. دا آیت کریمه د سرسایې متعلق د زکات الفطر متعلق دا نازل شوی دی. زکات الفطر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې صدقه فطر فرض ده. دې د پاره چې دا پروژه کې چې کوم د انسان نه لغو خبرې اترې شوي یا داسې خبرې چې هغه مناسب نه وي د جما متعلق وغیره، داسې خبرې اترې د خولې نه وتې وي، نو دې سره روژې ته طهارت او پاکي حاصلېږي. د فقراو او مساکینو لپاره د یو بهترین خوراک یو ذریعه هم جوړ شي. دا د مونځ نه مخکې چې ادا شي، د اختر د مونځ نه مخکې چې ادا شي، نو د دې پوره ثواب دته حاصل شو. خو که فرض کا په څه وجه باندې د مونځ نه وروسته پاتې شوه، نو نورو صدقو غوندې به دا ادا کوي، ختمیږي نه، د دې ادایګي لازمه ده. صدقه فطر دا چانه بایسته کیږي، او نو حدیث کې راځي مالدارو خلکو نه بایسته کیږي او غرباو ته به دا ورکړی کیږي. دا به د هر آزاد غلام ورکوټي او د لوی طرف نه نیمه دړۍ یا یو دړۍ، نیمه دړۍ غنم یا یو دړۍ اوربشي دا به ادا کړی کیږي. صدقۃ الفطر زموږ د علماو په فقهاو په مذهب کې دا واجب ده. صدقه فطر بچا څوک به ورکوي، پچا باندې واجب ده، نو چې څوک مسلمان وي، څوک آزاد وي او غنی وي. غنی مطلب دا چې هغه سره 52 تولو چاندي د هغې قیمت د ده ضرورت نه زیات وي او د سره موجود وي، نو دا سړی به صدقه فطر ادا کوي. او دې نه علاوه دا صدقه فطر د خپلو غلامانو، ماشومانو، بچو څنګه چې ما مخکې عرض وکړو، او د ده ځای کفالت کم خلک وي، نو په هغې ما د هغې را طرف نه به دا صدقه فطر ادا کوي. پلار شو، مور شوه یا ښځه شوه، د دی یا هغه کسان چې د په کومبه کې اوسېږي، د هغې د طرف نه چې دی صدقه فطر ادا کړي، نو دا زموږ د احنافو په نیز باندې دا هم جایز او بهتره ده. دا صدقه فطر هر هغه کس چې د ورکوټي اختر د سحر بانګ نه مخکې پیدا شي، نو د هغه د طرف نه به صدقه فطر ادا کیږي. که دا اختر د بانګ نه وروستو، د سحر د بانګ نه وروستو دی پیدا شو، نو د هغه صدقه فطر نشته. او که څوک مخکې مړ شو د سحر د بانګ نه د اختر په ورځ، نو د هغه صدقه فطر نشته دی. صدقه فطر مقدار څومره دی؟ مقدار دا علماء کرامو مختلف سیزونه بیان کړي د حدیث په رڼا کې. لکه ما عرض وکړو
نبی علیہ السلام غنم نیمه دړی او اوربش یو دړی خودلې ده. نور سیزونه په دې کې شامل دي، خجوري دي، کشمش دی او پنیر دی. غنم داغه 2 کیلو، اوربشي 4 کیلو دي. قیمت داغه علماء کرامو بیان کړی دی. مونږ ته آسان شي قیمت دی او بهتر شي قیمت دی چې قیمت ته او فقیر لور کې نو هغه په خپل ضرورت پوره کی. د غنمو په اندازه کې صدقه فطر ادا کوي نو هغه 115 روپۍ دي زموږ د مقامی علماء کرامو د فیصله مطابق. د اوربشو دا 180 روپۍ دي، د خجورو 880 روپۍ دي او پنیر 2800 روپۍ دي. دا مختلف ریټونه دا ولی خوري کیږي، څوک به لږ مالداري، څوک به ډېر مالدار وي، د خپل استعداد مطابق. یو سړی د 52 تولو مالک دی نو عادي 115 روپۍ په حساب ورکی. یو سړی لکونو کروڑونو روپو مالک دی نو هغه په 115 روپۍ باندې اکتفا نه کوي، بلکې هغه د زیات تعداد کې په 15 روپۍ اعتبار سره د دینم زیات د فقراو سره امداد کې د کوشش وکي او غریب خلک ځان سره په دې خوشحالۍ کې شامل کی. الله پاک دې مونږ ټول له د نیکۍ توفیق راکړي چې مونږ په داسې مبارکه موقع باندې د ځان سره خپل هغه رونه چې هغه غربا دي، مساکین دي او هغه مثال وس نه لري چې د هغې پکې ځان سره شامل کو. الله دې زموږ ټولو حامی او ناصر شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.